مسله داسې ده چې په کور کې کوترې ساتل یا د کور د پالنې مرغۍ ساتل جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب داسې دی چې کوترې ساتل یا وغیره نور مرغۍ ساتل، پرندې ساتل په کور کې یا د کور نه بار دواړه جایز دي. کوترې ساتل په کور کې هم جایز دي، کوترې ساتل د کور نه بار هم جایز دي. عام مرغۍ توتیان، چنچڼې یا دا نوړزان یا دا تاروګان، تنزري وغیره دا په کور کې یا د کور نه بار دواړه ساتل جایز دي. بعضې خلک کوي چې دا کوترې ساتلی شي خو د کور نه بار، کور کې دننه هم ساتلی شي، د کور نه بار هم ساتلی شي، خو څه اصول به غواړي، څه اصول مطابق وي. یو به دی چې تا کوترې وساتلې مثال په طور، نو کوترو ته به ځای پاکي، یو خبره ځای به ورته ګنده نه پرېږدي، کریټونه به ګنده نه وي. دویمه دا خبره چې دوی ته به دانې او اوبه په ټیم میلاویږي، اوبه او دانې دا به ورته په ټیم وي. که چېرته اوبه او دانې ورته په ټیم نه وي نو بیا به پې ته ګناهګار یې. یو کوترې عامې ګرځي، اکثر یو خلکو پارمونو کې ګیرې کړي، که چېرته په پارم کې دې ګیرې کړې نو دانې او اوبو په تا باندې دواړه لازم دي چې ته ورته په ټیم وکړې. که چېرته کولاو ګرځېدې، الوتې سیلې کو، نو بیا که چېرته د پرنجه کې ورته دننه دانې واچولی نه شي که نه، دننه ورته دانې اوبه او دانې ونه شي نو بیا خیر دی، دوی خو هسې هم ازادي ګرځي. نو که دننه ورته اوبه او دانې ونه شي نو بیا خیر دی چې ازادې پرېښودلی کېږي، نو که اوبه او دانې ورته نه کېږي نو هم جایز دي. پاتې شوه دا خبره چې کوم مرغۍ په پرنجه کې دننه ساتلی کېږي، په پرنجه کې دننه ساتلی کېږي، نو یا خو به دا د څه دپاره پرېښودلی کېږي بار، لکه چې خوراک وکړي ځان له، اوبه وڅښي، دانې وخوري. او که چېرته نه پرېښودلی کېږي نو د دوی دپاره به د اوبو او د دانو انتظام دواړه به د پرنجه کې دننه، دواړه به د پرنجه کې به دننه. که چېرته اوبه او دانې ورته نه کېدې نو بیا ګناه کبیره ده، ګوره بیا په غټ ګناه کې چې دی نو مبتلا کېږي. یو به صرف دا کوي چې مرغۍ ساتي نو چې تا غافله نه کړي، لکه خلک کوترې ساتي نو بیا کله د کوڅې مخې ته ولاړ، دی راغلی د هغې کوڅې مخې ته ولاړ، کله د په ور کې ولاړ، کله هغه یو په هغې کوټه باندې ګرځي، دا بل په هغې کوټه باندې ګرځي، په پټو کې پسې منډې وهي، لاسونه ورته پړقوي. دا چل به نه کوي، دا ناپسندیده عمل دی ښه د شریعت، دا کار به نه کوي. بس ودې ساتلي ګرځي به ځان له، که چېرته ځي او که راځي ازاده مرغۍ ده. او چې کومې پرنجه کې نو هغې له به د دانو او د اوبو انتظام کېږي. دلیل پې وایو، د انس رضی الله تعالی عنه یو ورور دی ابو عمیر، هغه ځان له یو مرغۍ ساتلې وه د چنچڼې بچې، یا دې چې بله مرغۍ نعیره ورته ویلی کېږي یا نعاره، د هغې مرغۍ نوم دی په عربی کې. نو د ابو عمیر ځان له دا چنچڼه ساتلې وه. کله چې به نبي علیه الصلاة والسلام د انس رضی الله تعالی عنه خواله راغی نو ډایرک به یې تپوس وکړو، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، ابا عمیر هغه مرغۍ دې چې چلو شو، دا چنچڼې دې چې چلو شو، ده به ورسره لبې کولې، د ابو عمیر به ورسره لبې کولې. نو نبي علیه الصلاة والسلام دې منع نه کو چې ته دا چنچڼه یا دا مرغۍ وغیره دا پرېږده، بلکې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې تپوس وکړو چې ته دا چنچڼې سره د مرغۍ سره لبې کوې، هغه دې څه کړه. د دې نه دا معلومه شوه چې مرغۍ ساتل جایز دي، مرغۍ ساتل جایز دي. خو د دې سره دا واوره، دې سره دغه روایت امام بخاري وګت ذکر کړی دی ابو عمیر ده، دې سره دا خبره واوره امام بخاري وګت روایت بل هم ذکر کړی دی. کو چېرته د دې څیزونو د پالنې خیال ونه ساتلی شو نو یو زنانه ده، هغې ځان یو پیشو ساتلی ده، پیشو، او هغه پیشو چې ده نو هغې به ساتله په پرنجه کې، او دې زنانه به د پیشو له خوراک څکاک نه ورکو، خوراک څکاک هغه به ولې نه ورکو، ان تر دې پورې چې هغه پیشو یې په دې پرنجه کې مړه کړه، پیشو یې مړه کړه په دې پرنجه کې، په جال کې مړه کړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې دا پیشو د دې زنانه د جهنم سبب ګرځېدلی دی، دا پیشو د دې زنانه د جهنم سبب ګرځېدلی چې دا دې مړه کړه په دې زندان کې او په دې پرنجه کې. نو که چېرته په دې کې ګیره کړلی شي نو جایز دي، خو خوراک څکاک پکې کولی کېږي. که هر قسمه مرغۍ ته ساتې نو ساتلی شي، خو صرف دغه یو خیال به ساتلی کېږي چې څه به نه وي، هغه به خوراک او دانه به ورته پټي وي، بل ځای به ورته پاک وي. که چېرته داسې نه و نو بیا به ګناه. او د ښکار چې کومې مرغۍ لکه ویشتل جایز دي ناجایز دي، یا ښکار جایز دی که ناجایز دی، دغه مسله او د دوکان دا مسله به انشاءالله سبا وکړو.